رانه مکروه وخت ته لاړ نه شي. انتهایی اختصار سره خبرې کوم. یو دوه خبرې کوم د دې ماشومانو دپاره، تاسو دپاره بچو دا چا چې اړونه اچولي، او یو دوه خبرې کوم د دې مشرانو والدینو دپاره، او یو دوه خبرې به طور ګیله ذکر کوم د موجوده قوم نه، حکمرانانو نه. بس شپږ خبرې به کوم، زیاتې به نه کوم. بچو، الله رب الجلال دې تاسو ته علم، حفظ د قرآن سمجھ نصیبه کړي. وده خو نه یې که نه؟ ویښ یې؟ امین به وایې ښه چې دعا درته کوم. دا انسانان چې الله رب الجلال په عالم ازل کې پیدا کړل، آدم علیه السلام پیدا کو، د هغه په شا مبارک باندې لاس راخ کړل، انسانان ته پیدا شول. نیم انسانان یو پرته او نیم بل پرته، څه سپین مخونه وو، څه تور مخونه. د دې ټولو انسانانو ته الله رب الجلال یو اعلان وکړو چې ځان له کسب خوښ کړئ. تاسو به زه په دنیا کې پیدا کوم، نو تاسو به ډوډۍ ګټئ، ډوډۍ به خورئ، نو څه چل به کوئ، په هغې به ډوډۍ خورئ. نو حدیث مبارک کې راځي چې هر چا ځان له کسب خوښ. زه ستاسو په ژبه کې لږ اسانه ووایم، داسې لیسټونه لګېدلي وو، په هغې کې کسبونه لیکلي وو: ترکاڼي، ګلکاري، لواري، ډروري، کونسلروالی، نظامت، درزیتوب، زمینداري، دا کسبونه پکې لیکلي. نو هر سړی ته د خپل مزاج مناسبې هغې خپل کسب ته نښه کوله. زه به په دنیا کې ترکاڼي کوم. اوس چې پیدا شوی دی، پلار په نیکه ترکاڼه دي، دروازې جوړوي، قسمه قسم. چا لواری ته ډیش کړی و، چا ډرورۍ ته ډیش کړی و، چا پکې ناظمۍ ته ډیش کړی و، چا پکې بادشاهۍ ته ډیش کړی و، چا پکې کرکټ ته ډیش کړی و. زه به کرکټ کوم سهار ماښام، ګورونه ډک دي. حدیث مبارک کې راځي یو جماعت سیټ ته ولاړو، دوه صفتونه په دې جماعت کې: کان اجمل الناس و ابر الناس. یو خدا جماعت والا خلق ډېر ښکلی و، او یو ډېر نیکان ښکارېده. دا د سړي ښکلیوالی په تندي ښکارېږي، او دا د سړي غصه په تندي ښکارېږي، او د سړي خوشحالي په تندي ښکارېږي. په دې مردان کې یو طالب و، دا سموال دی مولي صاحب ته استاد چې وایي. نو هغه داسې سکول مزاج والا کس و، نو هغه به مازدیګر چې وایي داسې سبق ختم کړو، نو مدرسې نه ووتو، ټوپۍ به یې لر کړه، ستر به یې داسې په کږاړ اولې و، او داسې د کالج غوندې کې سوټ بوټ به یې کړی و. یو چمیار کاکا ته ودرېد: بابا ماله دا پیزار پالش کړه. د ده مزاج دا و چې ما ته څوک استاد چې نه وي، دا سټایل یې ځان نه داسې جوړ کړی. هغه ورته یې پالش کوم دله. دی ویل لږ زما لږه تادي ده، لږ زر وکړه، هغه یې پالش کوم. بیا ورته وي، هغه ورته یې استاد یې پالش کوم دله. دی ورته وایي دا استاد چې دی ما ته ولي وکړي، شابه دا به ما ته اوس ښایي. هغه بابا و، سمجدار و. هغه ورته یې بچیه غلطي را جوړ کړه، ته پرې قارېږې جو خیر دی، نه به وایم درته. وی نه، تا ما ته ویلي وکړي دي. زموږ په دې علاقه کې یو سړی و، چا وله پوله ورېبلې وه، هغه پرې رپورټ کړی و، هغه روغه والا پکې لاړ. هغه ورته یې مړه غلطي ده شوې ده، نو خیر دی. دا ما ته پته ده انسان ته غلطي دې کېږي، او دا غلطي ولې کوله. هغه به بیا ورته څخه ملتونه شو. نه نه، ما ته پته، زه پوهېږم، اوس هغه خور ته نه ودرېږم، ما ته پته چې غلطي کړله، خدای ولې کوله. نو ځکه بابا ورته وایي بچیه ساري درته وایم، غلطي رانه شوې ده. دی ورته وایي نه، ما ته به اوس ښایي. هغه ورته وایي بچیه ستا په دې تندي کې وظیفه ښکاري، خو ته هر څومره خپل شکل بدل کړي. زموږ د مولانو په تندي کې دا وظیفه ښکارېږي چې دا مولا دی، خو تاسو هر څومره پیشن بدل کړئ. نو زه په خپل پیشن نه خفه کېږم، ما ته په دې پټکي کې عزت دی، دا تاج دی. ما ته په دې سنت جامو کې عزت دی. زه سفرې مې کړی دي، ملیشیا، دوبۍ، نور ملکونه داسې. ما ته چې په دې لباس کې کوم عزت میلاو دی، قسم په خدای کو په کائنات کې په کوټ پینټ کې دی عزت.
ایرپورټونو کې زما ته چا لاس نه دی راوړی. د انګریزانو په وطن په ایرپورټ ته ما ته سلام کړی، زما سامان یې اغوستی دی او هغه یې سیټ ته وړی دی. په دې لباس کې عزت دی. نو هغې طالب ته هغې بابا وایي چې ستا په دې تندي کې وظیفه ښکارېږي، خو ته ځان هر څومره بدل لا بدل کړي. نو دا د سړي په تندي باندې دا خوشحالي هم ښکارېږي او خفګان هم ښکارېږي. اوس مې په یو ځای کې وی دا هغه کېږه نه، زه خو د حجرې مولا یم، نو د حجرې خبرې درته کوم. دا چې په دې کلي کې په دې کور کې د خان ملک سره او د سړي سره په کور کې دا ښځه جګړه وکړي، نو دې چې جومات ته راشي نو دې دا قار په دې مولا نه وباسي. دې که نه ځي یو خو دا قاریان چې دی ټپایانې بې ځایه ږدي، یا دا څه ټایم شو ته ودرېږي که نه ودرېږي. نو چې کله مولانو ته زه وایم او مولانو چې کله د کلي خان ملک میا مشر په جومات کې بېجا قار شروع کړو ته پوه شه چې بیګم صاحب ورته قارېدلی بیا به ورسره ګزاره کوي. ولې بیګم صاحب ته خو څوک څه ویلی دی شي، بیا به ورسره تاسو ګزاره کوئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې سړو د دې جماعت والا دا تندي داسې ښکلي ښکارېدل او دا نیکان ښکارېدل. دوی سیټ ته ولاړ دي، ځانه څه شی نه خوښوي. نو الله رب الجلال د سره د علم نه تپوس کوي تاسو ولې ځانه څه شی نه خوښوئ؟ نو دوی ورته وایي ای زمونږ ربه ته موږ له خوښ کړه. نو زه دې مولانو قاریانو ته وایم تاسو ته وایم د چا ګاډي ته مه خوشحالېږي، وي ایټ ته پراډو ته خپل ځان ته خوشحاله شي. موږ ته سکون دی. خلک په عربۍ ژبه نه مومي، موږ پکې نخرې کوو، دا خورو دا د قربتکي څرګنده نخرې کوو. موږ مزې او چې د چا په کور کې ډوډۍ وخورو هغه به راته وایي خفه نه شي ستا د شان مناسب نه و. نو زه لیونی یم؟ ډاکټر له لاړ شم، ډاکټر راته مخکې نه پاسي چای راله راوړي، چیک اپ راله وکړي، سیمپل یې راله راکړي او بیا را سره رخصت شي دوا راته کوه. نو زه لیونی یم چې زه ډاکټر جوړېږم، د بل اجازې به طلب، د بل غولو کې به ټسټونه کوم. زه لیونی یم چې زه به زمینداري کوم په 1000 روپۍ باندې کیلو ټماټر شي. قسم په خدای ګوزم نه سپارم تاسو دپاره جاړو، خدای ته خدای ارزاني راولي. مونږ له خو به راوړی کوئی کرے کوپی کرے دا پټې مشین کرے، مونږ له خو به راوړی. موږ سره څه غم دی؟ او قسم په خدای اوس مې یو کسانو ته وي په دې جامو کې بیا خپل څه شی نشته چې ما به خپل پیسې وکړي. او خلک راله په مناظر راوړي د زرګاو روپو یو سوټ. زما زوی ته زمام ته د خان زوی یې زما یو جوړه بوټان مې ماله چې څوک بوټان نه وړي چې هغې په پوکې مزې وکړي جامو په پیزارونو. ای بچو دا جماعت سیټ ته ولاړو ځلیدونکي او ښکلی و. نو الله رب الجلال دې تپوس وکړو تاسو ولې نه خوښوئ؟ نو دوی وایي الله ته موږ له خوښ کړه. نو الله ورته وایي ځئ تاسو به زما د دین کار کوئ، تبلیغ به کوئ، درس به کوئ، تقریر به کوئ، وعظ به کوئ، مدرسه به چلوئ، دعوت او تبلیغ به کوئ، تصنیف او تعلیف به کوئ. زما دې په خپلې خدایۍ قسم وي، زما دې په خپلې لویۍ قسم وي، د ټول کائنات نه به زه تاسو ته ښکلی رزق درکوم. نو ای بچو موږ به تاسو ته داسې علم درکو چې ستاسو پلار تاسو ته قدر کوي، خان ملک تاسو نه بر سرته نه کېږي. ستاسو بچو ته موږ داسې سبق ښیو. الله رب الجلال ستاسو ته بچي اجر حافظان عالمان او پلارانو تاسو هم د قیامت په ورځ مزې کوئ. ولې چې نن سبا د سړي زوی چېرته ممبر شي یا کونسلر شي نو دا پلار یې په دې ګاډي کې داسې کوږ داسې نن وایي ماماګان او خوریونه په موټر وې باندې ګاډی په 200 سپیډ کې چلي. څوک مالا پرچه راکولی شي ټرانسفر وایي. یو زوی یو خورایي یو ماما د سړي ممبر شو وزیر شو دی په مستۍ کې وي په لارې روانې سپایو د لاس وایي دې نه روټۍ مه کوشي هغه سپۍ ته وایي دی خلاص څه چل دی هغه وایي چې ناکابندي ده کاغذونه ته ما نه پېژنې چې څوک یم دا چې خپل تعارف وکړئ
زه د پلاني ممبر صاحب ماما یم چېرې سره څښئ نه ځئ رسوچو صاحب راشي د یو کونسلر ممبر وزیر اعلی وزیر اعظم خاندان باندې دا بیوروکراسي مني چې د دې سړي ماما خورې په دې وخت ده دوی ته مراعات دي او د دې ماشومانو پلارانو ترورانو ترونو ماماګانو د قیامت په ورځ به فرشتې ولاړې ځای په ځای به یې ناکبندي کوي وقفوهم انهم مسئولون ودروئ دا خلک تاسو به روان یو ولکه پاسپورټ وښیه چېرته ځي جنت ته ځمه پاسپورټ وښیه ولا بطاقه وښیه مونږ ته هغه وخت کې به ورته ته وایې ما ته وایي چې پاسپورټ وښیم ته ما نه پېژنې څوک یم چې ته څوک یې زه د فلاني حافظ صاحب پلار یم زید مونږ ته څه وایه دې فرشتو ته پته ده چې د دې حافظ قرآن د الله په درګاه کې کوم شان دی دې فرشتې ته پته ده هسې نه چې الله ته زما په سر شکایت الله به مې ټرانسفر حیثیت به مې ختم ما ته به قار شي په حدیث مبارک کې راځي د حافظ قرآن په رشته دارو کې دوه درې قسمه رشته دار دي یو رشته دار هغه دی چې حافظ ته وایي مړه مه کوه انګریزي ووایه ډاکټري وکړه چې غټ ډاکټر شي څه به خوري نو د علم نه یې وباسي د دې سړي سفارش به دا حافظ نه کوي د هغې خاندان والا به سفارش کوي چې د کوم خاندان بچې ماشومه جینۍ حفظ کوي علم کوي او دا ماما رشته دار ترونه ورته وایي بچیا خو د پلار سره دې پیسې دي زه به در کوم علم نو چې د داسې کسانو لسو کسانو باندې د جهنم اور واجب شوی وي دا حافظ قرآن به سفارش کوي جنت ته دا خو د حافظانو کار دی لسو کسانو او چې بیا داسې حافظ وي چې حفظ یې کړی علم یې کړی دوی به زموږ لپاره څه ګټه عالم سړی به د قیامت په ورځ باندې د الله په درګاه کې ولاړې تبلیغي به جنت ته ځي مجاهد به جنت ته ځي حاجي به جنت ته ځي دا علما به د الله په درګاه کې درخواست وکړي په طور احتجاج اے الله دا خلک ولې جنت ته بوځي الله به دوی تبلیغ ته تللي پورې کړی مدرسې سره تعاون کړی دا علما به ورته وفرمایي اے الله دا خو ته مونږ ویلو دا به ځای مونږ نه یو تللي او دوی ځي الله رب جلال ورته وفرمایي او مولانو زه تاسو داسې جنت ته نه بوځم زه تاسو پروټوکول سره جنت ته بوځم تاسو خو سیاسي خلک یې ناوګۍ والا چمدې والا د الیکشن کې چې دا خلک کاغذات جمع کوي هر لیډر ځان سره مختلف خلک بوځي د کوم لیډر سره چې الیکشن کمیشن دفتر ته ډېر خلک وي نو خلک وایي یاره د پلاني سره ډېر خلک ډېره ګټه ده نو دا مولان به وي څه به د چملې ملا وي چې د هغوی سره به 10 کسان د چا سره به 200 وي چا سره به 300 وي څه مولان به داسې وي چې د هغوی سره به په زرګا وي څو سره به په لکا وي نو دا مولان به الله رب الجلال ورته فرمایي اے مولان په دې خوشحاله یې چې د اسمان د ستورو په مقدار سفارش وکړي دی وایي اوره ځئ په دې محشر کې ګرځئ چا چې د سره تعاون کړی د هغوی سره سفارش کوئ او ځان سره ملګري کوئ نو ای ناوګۍ والا او چمدې والا دا مولان به په دې محشر کې ګرځي نو تاسو موږ به ورته وایو ای مولي صاحب ما ځان سره ملګری کړه ولې ته چې سوانه تللی ما چې په موټر کې به وړې دا چې مدرسې د چنده کوله ما پکې بور کړی ما پکې سیمنټ راوړی او ما نه چنده درکړی وه ما په پروګرام کې پیسې درکړې وې ما خښتې راوړې وې ما سیمنټ راوړی او دا یو کار خو تاسو نه کوئ نو هغه پکې نه وه کو واما واما ما چاته ته چې ووټ ته ولاړ وې ما چې تا له ووټ درکړی دا تاسو نه کوئ ما ته نه हमारे प्लान नहीं कर पाते ना तो वो बड़े पाठे उड़ रो लाटे ले बोल रो को बेड ले बोल रो को सुबाड़ी ला मुंह को बेड ले सुबाड़ी ला कोई रोज आसु के नहीं पा दा बेड नो ची चकी पे लगी थी दा सुबाड़ी वो चखा लगी पे वो सुबाड़ी दी के नंबर वाले पे करना तो तासम खुशहाल हो
تبدیلی ته خوشاله وای په تبدیلی نه تبدیلی خو څنګه کوي خبر کېږي ما څه وو ما خورای دی هغه په پیډي کې دی او ما تا څه پته وزیر اعظم سے پولیسا په ایرپورټ کې د دنیا په خلک ولاړو او اطلاع ملاو چې وزیر اعظم سے موس کوي یې مسره نشته ما څه موس کوي او ما خورای واقعي وزیر اعظم سے پولیسا کې هغه ټوګل کې موس کو خلک وته ولاړو دا وزیر اعظم سے د پاکستان کې جماعتونه وراني مدرسې وراني انت منځونه کوي د مدرسې وراني دا تورنګي کوم ځای کې ده په نوستل کې د مارکو شو یو ما ته ته ودرې کې چې وی سي راو چې دا سره د دماغه چاو پرنسپل نه هډ ماستر نه و زمون په مدرسو کې چې د اځي سره راغلي دي ماماګان او پولیس بیا موږ راوړي تاسو کو انا کوم ځای نه غړیو ولکه زه څه خبرو ما ته څه پته و مکوې دا زولونه دا ځاتې مکوې زموږ سره نن پاکستاني قوم د مولانو په کردار باندې لاس کې دي مونږ شب روز د قوم د پاره او د ملک د پاره دعاګانې کوو دا ملک چې په 65 کې علما او قرباني پیښ کړو دا ملک چې په درگاو علما او چولې کې ورځولې شي دا ملک چې په درگاو علما او وچ کویانو ته ورځولې شي دا ملک چې علما کرام په سرور کو سمولې شي دا ملک مونږ آزاد کړو علما او آزاد کړو دا ملک زمونږ دی والله العظیم کو په پاکستان بد وخت راغی ستاد ملک دغه کوبراګان په انډیا کې نستی یا په امریکا کې نستی یا په انګلند کې نستی دا فقیران ما تا بدلته زمونږ کې ده د مقتدر خلکو نه نن موږ دا مدرسه جوړ کړه او تاسو کمیټه والے لاړ شئ دې مدرسې د بار رجسټریشن کوي تاسو د په ډول کې چې په دې رجسټریشن کې حکومت څومره ورکاوټ کوي نن سکول جوړ کا سال رجسٹریشن ملاوی نن سرکس جوړ کا سال لایسنس ملاوی نن زما د جماعت لپاره د مدرسې لپاره لایسنس دی خدا سو چمړې والا خوشاله دی او مولان په چمړه کې هم خوشاله دی ما د مولانو اجازه راوړم په چمړه چې دا 1000 روپۍ بدل چې یو ګټه تقریر وکړو یو مدار ته و چې دا د هیڅ مستند پکې منظور دی کنه و ته مې تا ویلې ونی زه خو د تمام چې نه وایو ته خو له مسلمان جوړه او تاسو خوشاله دی شکر دی چې دا مولان په 1000 روپۍ د حکومت نالي زمونږ هغه اړه به موږ ته بچت شي مونږ نه د حکومت نه پیسې زما ضمیر ژوندی دی زه په خپل بوجما ما پولیس پسې خپل بیروکراسي پسې حکومت پسې دا غوي په غلطو باندې ګوتو چتاولو ته تیار او ورته دا وایم چې دا غلطي مه کوئ زه چې د سرکار پیسې والم بیا به زمانه د سعودي عرب مولا جوړ شي د سعودي عرب د خانقاوي امام 2 پیرې پاکستان ته راغی چې د علماو ازادۍ ته وکتل چې دا علما څومره آزاد دي سم وزیر اعظم ټارګټ کوي هغه الته چلال د جمعې په ورځ اسرائیل ته تخیری وکړي امریکای ته کړه پولیس سره ګرفتار کړو اوسم پټي پولیس په سیناړل حکومت چې دوباره دی امام کو امریکای ته بخیری نه کوي هغه زما د خانقاوي امامتي په سره نو کوم د خانقاوي امامتي زما ضمیر آزاد دی نن په جیل کې ناسم د مظلوم فلسطینیانو د لپاره کشمیریانو د لپاره دعا کوم امریکای ته بخیری کوم زما ضمیر زه ژوند کوم زمړ کوم نه علماء کرام آزاد دي د علماء کرام سره مدد وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اللهم ارحم خلفائي خدای زما په خلفاو باندې رحم وکړي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارثان دي تاسو موږ ورته دعاګانې وکړو زه تاسو ته درخواست کوم کو څوک په پی ټی آی کې دي کو څوک په نشر پارټای کې دي کو څوک په جماعت اسلامي کې دي کو څوک د مولانو په پارټای کې دي کو څوک د مسلم لیګانو په پارټای کې دي مونږ دا نه دي کړی چې تاسو بچی راغلي دي او مونږ ورته وایي چې تاسو په پی ټی آی کې تاسو سبب نه او زه مولا په فیسبوک کو ما ته پته ده ما ته هم تاسو د چملي او د خود خیر والا پاڼه مخه راځي زم په دې پوهیږم چې دا سړی څوک دی دې څوک کولای شي
زستا آی ډي کولاولی شم نو چې زه ستا بچي ته سبق وایم او قرآن وایم خیراتي او ته زما په مشر پسې کنځلې کوي او ما ته وایي یاره مولوي صاحب ته مې ډېره خوښ یې او تا تقریر مې خوښ دی ستا دعا مې خوښه ده خو ته چې د چا ملګری هغه داسې داسې دی د دې څه مطلب دی چې تاسو په ما ډوډۍ وخوروئ په ما چای وڅښوئ ما ګاډي کې تیل ور واچوئ ما ته تحفې ډالۍ راکوئ او زه رخصتېږم ما تاسو ته کنځلې وکړم زه ستاسو داسې داسې وکړم تاسو به ما له دا خوله نه ماتوئ اینه مخ حرامه مونږ سره دا وکړل دا کوي مونږ علماء کرام ستاسو بچو ته بلا تفریق تاسو بچو ته سبق وایي او تاسو زموږ مشرانو پسې کنځلې کوئ دا په حقیقت کې کنځلې په ما پسې زه به خفه کېږم که نه به خفه کېږم تاسو نه تپوس زه به څه نه وایم خو زه به هم چېرته یوه شپه پاسمه که نه د جمعې شپه ده او زه به هم چېرته یو 2 رکعته لمونځ کوم بیا به ځم لاسونه دعا ته اوچتوم وایي زما ربه دې ماشومانو ته علم ورکړي دوی ته حفظ نصیب کړي دوی ته تقوا نصیب کړي او ما ته به سمدس په سکرین باندې راشي چې د دې ماشوم پلار تا ته کنځلې کوي زه به نه غواړم خو زما د اړه نه وخېږي چې خدای دا پلار خو یې چاړه کړي نو ولې داسې کوئ ستاسو پیغمبر صلی الله خو علماو ته دعاګانې کوي دا زما جانشین دي او تاسو علماو ته کنځلې کوئ مه کوئ علماو سره مدد تاسو نه کوئ ګورئ اصل تاسو چې موږ ته وایي تاسو نه وایم دا چاته چې وایم که نه هغه سړی اردوري وایي مې تا ته یې ګورې واورته دا زه چاته اورم چې څوک پرې پوهېږي سمجدار د دې میډیا په ذریعه باندې څوک اوري علماو سره مرسته وکړي علماو سره تعاون وکړي د دې مدارسو سره تعاون وکړي او داسې مولا به تاسو کتلی وي چې هغه مولا ته ته پیسې ورکړي او هغه مولا ته ته خیرې کوي خو تاسو چمدې والا خو د خیر والا خو خلک یې که نه بعضې خلک مونږ ته وایي مولوي صاحب دا ته به هم وایي مولوي صاحب ما ته خصوصي دواګانې کوه وایي که نه او څوک پکې وایي ما پکې په تهجد کې یادوم او څوک پکې نه وایي باچاګان ما ته پکې خصوصي په نوم دوا وکړه نو د جیب باندې رړم نه کېږه بس پیسې د جیب نه راواله دې مولانو طالبانو له په جیب کې غلي کېده دې چې غلي راوالي هغه ته د لمدي کې داسې وشماري 100,000 روپۍ خدای دې دین دنیا ښایسته خدای خو د اته واړه جنت ته د روپۍ سر نه خوږوایو جنتونه غواړه دا مولا هم زورور دي دا مولا هم چې دا مخې نه راشي مولوي صاحب دوا کوه دوی وایي خدای دې دین دنیا ښایسته کړه چې نه کوو نو خدای دې ګړنګ کوو څه کې ماته که دومره نه پوهېږي چې ما ته وګوري چې د ما د تندې خفه دی ښځې راته وایي چې ما له داسې راوړه دا راوړه بچوله دا راوړه انا ما سره څه شی نشته راته وایي دواګانې راته کوه خاورې به ته دوا وکړم مونږ پیران خواسې دواګانې خو دا مولان ګورې دوکه کېږی ما قسم په خدای ستا په ډوډۍ باندې به خپل مور ته دوا کوي تا ورې ډوډۍ کړې او خیرات ورې کړی چې ختم وکړي خدای زما مور به خدای زما پلار الله رب الجلال زموږ راضي شي خدای دې دا مدرسه آباد کړي او د دې علماو ته الله اخلاص نصیب کړي د دې علما چې کوم ذمہ دار دي د ټولو نه اول د الله سره تعلق جوړ کړي ذمہ دار څوک دی د دې مدرسې تاسو یې ختم خواجاګان به پکې شروع کړي یو څو اندراسي جبال لا کاړو ختم خواجاګان شروع کړي درود شریف شروع کړي او بیا د الله نه غواړي د دې خلکو د جیب نه به الله بخپل راوباسي او تاسو له به راوړي مګر دې بچا پسي بخپل به تاسو له راوړي ان شاء الله دا څه وکوي دا د ګورول میاشتا څوک به داسې وایي چې زه به دې 15 ورځو کې 1 لاکھ پیری درود شریف وایي د شی ولې 1 لاکھ پیری په شل ورځو کې دا شی ولې هو یا شابه لاسونو چت خدای ته به دې خبره کواشي چې موږ په 1 لاکھ پیری درود وایو او چې 1 لاکھ پیری درود وایي مولوي صاحب د دې محلې والا نمونه به ولیکي او ما ته به وایي
زبې مدینه منوره کې زما یو دوست هغه ته وایم چې د دې کسانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په روزه باندې سلام پیش کا چې دوی یو لاک پیری درود شریف بچو تاسو چې کوم ته راشي مایند ته وایي ها یو لاک پیری درود شریف وایي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اے مهربان ربا دوی د ناس دا او د موږ راځي قبول کړي او خپل رضا کې موږ استعمال کړي مهربان رب د کرم معاملې را سره وکړي د دې جمعات او د دې مدرسې او د دې خانقاه جمعاتونو مدرسو سمیت زموږ د خانقاه او جمعات ضرورت د خپل غیب او خزانونو پوره کړي هر خیر را نصیبه کړي هر شر نه موږ محفوظ کړي مهربان رب کریم رب دنیا کې موږ زلالت د ژوند نو ساتي د پردې معاملې را سره وکړي هر خیر د نواړو هر شر نه امان غواړو بے رشتو والا ته رشتې نصیبه کړي بے اولاد والا ته نیک صالح اولاد نصیبه کړي مهربان رب مسافر مو پړکو منګولو بندرا والی بیمارانو ته شفا نصیبه کړي صلی الله علیه نبی الامید کریم وعلى آله وصحبه